نو اوس د تاسو په درون استقبال چې د تاسو تاړو په پړکا چې د علاقې مشر جناب ګل رافع الدین صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او تاسو په درانه خدمت کې خپل خیالات اظهار وکړي. جناب ګل رافع الدین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي الكريم ما بعد لما عزت منو ملمنو مسافرو وارستړي مسو خدای ما خوشحال لره چې تاسو دا قرباني اختړې وکړه اځه موږ غوندې کمزورو خلکو ته راغلو. تاسو چې خدای په خیر راولي په خیر مخپلو موکو ته وایي. سوال دا ده چې مختصر خبرو کې به پوه کېږي. یو سوال زما غوټ دا ده چې دا لکې مروت چې کوم دي د دو څه خر پرځولی دا چې دو په دې تمام حکومت کې څه حق نه موندی انده څه شی ورته میلاو کېږي. یوه دومره زه دا خبره کوم چې ما په اتیاو باندې کالونه عمر شو دې کې ما دا تمام خانانان تر لاس ووته. دو ته دې خیر یا موږ ته دې خیر نه موږ شرمېږو نه دو شرمېږو. موږ پاس کړو چې څه شی دوربندي کې دو د خدای په نسو ژوندون کې تر موږ زیات جوړېږي دو خپله نه کېږي موږ ته پریمر دی لک چرې فن دی لاو پته منډیانر ته ولګېږي دا لې افسرانه دو سره ګلګا جاري کړي چې څه شی پوکي خربوزې پوکي که څه شی پوکي پته نه لري. درېیمه دا خبره زه کوم چې دا پاکستان هر یو فنه پکې ویلې دا غلطه مسله. پاکستان صرف دوه شیو باندې تم ده الله فضل دا خو افسوس دا ده چې موږ مسلمان له خپل پتن بل پلوي کنې مسلمان ور غیرتي او بل د پښتانه مسلمان چې څه ګناه کړي دي هر قوم هر مخلوق یې د دشمن ده. نو دا خاص ته کوم چې هغه غیر ادا دې پرېږدو لږکي دغه مثال سویګانې دا بلیکونه دا دوکې دا غلخوري دا شی پرېږدو دومره کو چې خدای ته ګورو سم شو هر چې څوک هغه کوو یو ته دا خاص کوو چې ته په حقې طریقې ته هغه شه موږ به په ایمانداري باندې تر پسې چلیو. پاکستان دوه شیو باندې یو د ده او د القدیر صاحب ته ښیږي چې دا شی نه وی چې دا شی نه وی هندوانو ښځو باندې کولو باسو دومره کمزوری خلک یې ولې کې کلیوال بستنو چې څوک په باشۍ کښېنو هغه خو موږ غږ خدای دې ځای خپله وکړي. بله دا خبره ده چې زه دا او یو پوځ کې کوم ده دا دوه شیو باندې موږ تم یو. کنې زه دا په قسم درته وایم چې خدای ته چې موږ به کومو ملکانو کې وو څه بر باندې کېده څه به مالات اوس دا درته وایم چې خوږې خبرې کوو خو موږ کې یو نقصان ده بروت وکړي کیسه تر کې نه رسي. ولې دوه شیان کوي چې هغه موږ کې په نقصان کې یو حلال رزق خوراکو کې ورک شو حرام خوراک باندې زه به اثر نه کوي نه مثال سړی غیرت به کولی شي. دویمه انساني همدردي چې کوم ده خدای ته دا ډېره ورخوښه ده په عبادتو فرشتو باندې اسمان کړی تر دې دې پورې چې اغذای دې راګېدلې چې دې کېدل شي هغه اوس خبره دا ده چې دا سړی ما سره هغه کړی ده تکړه شو غیرت وکړه چې په خولې مجلس به کوو دا نور مواړه تر لاس وواته پاخه بېنټو دي ما ور وښوو ټولو ته چې ده داسې او دو سړي سره پوره قرباني وکړو هسې په خولې انسان به کو بیا پلانه داسې ده نه داسې نه دا سړی مثال نوې نقطه ده
بادشاہي ارته تم کړی دا که دغه نه وو هغه ورته وایي ورانۍ واچولي یو ریکې سوټی ور خلاص کړو بیا ورته دی څه شی دي وایي که یو دی بل ور خلاص کړو بیا یې څه شی دی نو خبره دا ده چې دغه سړي باندې هسې په خولې مجلس به کوو په حقیقت باندې رګه شو د هغې کې پنځه کسانه تللي یو بیا چې هغه چېر نو چې سم سره جمع شو هغه په غوټه باندې اتفاق وکړو دا به اوس موږ ته به دا څو کسان جمع یو بجې بجې به اوس مرکې مشورې ته کېږي دا چېرته دا نوي پورته دا څوک ورسره په یابور په مثال ذاتي دا شای مکه چې دراست ده دا څه شی غواړي دا للمي د کومه ده سلام علیکم وعلیکم السلام ډېر وخت ناستې چېرې بل به دا و چې د موږ علاقې یو نامور شخصیت او د جرګو او د ثالثیو مشر جناب ګل رافع الدین صاحب چې هغه خبرې تاسو په خپله واورېدې او انتهایی جوشیله خبرې د خوند نه ډکې خبرې دې نه بعد زه یو خواست کوم ټایم کم دا ملک جهانګیر صاحب وایي چې یاره مشران په کېدو ده اوس به راځي ملک عارف خان صوبایي صدر کې مشیر او